وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګری بیخینه ولده کوي چې دی په دې ځای کې د خدای بیریږي، وایي مطلب دغه زما د لور سره، زما د زوی سره دغه زما د ورېندارې د لور نکاح څنګه د صحیح ده که نه ده، ما زنا ورسره کړې ده. آی پوښتنه کوي، هغه پوښتنه ظالم نه کوي چې د ورېندارې سره زنا کول څومره عظیمه ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د پردۍ سره 10 واره زنا کول، د همسایه سره 1 واره زنا کول، له هغه 10 واره زنا و دغه 1 واره زنا سره برابر نه دي. دا په ګناه کې ډېر پر زیات دی، په عذاب کې ډېر پر زیات دی. ولې وایي د همسایه خدا خیال وي ظالمه چې زه ولاړ سم بل ځای زما د کور حفاظت به د زما همسایه کوي. همسایه خو ډېر غټ حقوق دي. وایي دی ظالم ورلی د دغه کور ته ګساړولي دي چې کله به دی د کوره ووځي زه د بچیانو یا د ښځې یا د لور عزت یې واخم. نو وایي ځکه د ده ګناه تر هغه ډېره ده چې بل ځای د پردۍ ښځې سره 10 واره زنا کول او د خپل همسایه سره 1 واره زنا، دا چې دی نه دي سره برابر، دا پر زیات دی. او ورېنداره د چا په یاد ده چې ظالمه د ورور عزت یې واخیستی، د ورېندارې عزت یې واخیستی. نن خو به ظالمه ته پر دا ورېندارې باندې او بل چا ته ولاړ وایي چې زما ورېندارې ته زما و کور ته په چپه نظر باندې مه ګوره، زما د ورور و لور ته په چپه نظر باندې مه ګوره، زما په چاردیواري کې چې کوم انسان دی هغه ته په چپه نظر باندې نه ګورې. نن به تا پر دې باندې مړې کولی پر دا عزت باندې. او دی بې غیرته دومره بې عزته سړی دی چې د خپل ورور و عزت اړولی دي. دغه زموږ مسلمانۍ سوله په دا رقم زمانه کې موږ پاتې سولو. خدای تعالی دې پر موږ باندې رحم وکړي چې یو سړی د خپل ورور و عزت هم لاس اچي، نو بلا چیش پاتې سولو. نو خدای تعالی دې پر موږ باندې رحم وکړي. هلته نه بیریږي ظالم، هغه پوښتنه نه کوي چې یاره ما دا څومره بېادبي، څومره ګستاخي، څومره حرام کار ما کړی دی. نو ظالمه دا ستا ورېندارې چې بل چا سره غلط کار کولی هم به تا د خپل ورېندار ته به دې ویلی چې د کوره به وځي او ورور ته به دې ویلی چې دغه طلاقه که دا بې غیرته په دې زموږ کور زموږ خاندان عزته کېږي او بې غیرته ورته تا په خپله د ورېندارې وپړون ته اړولي دي، د ورېندارې و بې عزتۍ دي اړولي دي. ورېنداره هم بې عزته ده، دی هم بې عزته دی، ورور خوارکی په شي باندې نه دی خبر. خدای تعالی دې پر موږ باندې رحم وکړي. و ده ته دا خالي د خدای پاک حق نه دی، دا د بنده حق هم دی چې ما درته ویلي دي په تېرې صوتۍ کې ما درته ویلي دي چې دا د بنده حق هم دی چې کومه ښځه ود سوي، دا د میړه حق هم دی او په الله تعالی حق هم دی. د خدای پاک څخه به هم معافي اخلي او د بنده څخه به هم معافي اخلي چې د کوم ښځې میړه هغه څخه به هم معافي اخلي. په ورځ قیامت د بنده د حق څخه نه ځکلی. نو خیر اخی ډېر غټ ظلم کړی دی، ډېر غټ حرام یې کړی دی، ډېر غټ ناروا یې کړی دی. نو بیا د ورور و ښځې ته خدای تعالی دې بس پر موږ باندې ورحمیږي، الله تعالی دې غیبي را باندې ورحمیږي. والله اعلم چې زموږ دا بعضې کسان چیرې غټ سوي دي او چیرې لوی سوي دي او څه رقم لوی سوي دي. ډېر ارمانه ته ودرېږي، قسم په خدای چې ډېر ارمانه ته ودرېږي چې یا الله دا زموږ مسلماني و کم حال ته ورسېدله، و کم ځای ته ورسېدله چې نن د ورېندارې وپړن ته هم موږ غله یو، د ورور و عزت هم موږ غله یو. نو سبا خو د خپل عزت خاطر هم ولاکه وکړي، د خپلې ښځې عزت خاطر هم ولاکه وکړي چې د ورور د عزت خاطر ته نه لري، د خپل د مور زوکړې د عزت خاطر نه لري. نو آیا د خپل پر خپله مینه به چېرته ننګ وکړي، پر خپل ځان به چېرې ننګ وکړي. او دغه بیا ښه واوره، بار بار ما درته ویلی دی چې زناکاري چې د هغه د انسان دپاره قرض دی. هر څوک چې زناکاري کوي تر هغو پورې به دی نه مري چې الله تعالی دغه قرض واره یا د ده په مینه، د ده په لور، د ده په خور باندې واره ادا نه کړي، خصوصا په مینه باندې. لکه څنګه چې مینه په میړه نه خبر غلط کار کوي، زناکاري کوي، په میړه نه خبر هغه چې زما میړه صفا دی، دغه رقم ښځې بل ځای اخته یې دی نه په خبر وایي زما ښځه صفا ده. دا کېدی نه شي چې یو څوک دی د بل سره زنا کوي، د بل دروازې دی په څوک باندې ټکوي او د ده دروازه دې نه ټکېږي. دا کېدی نه شي. دا انتقام الله تعالی په دنیا کې ورده د ساخي آخرت انتقام خجلا دی. نو دغه رقم پوښتنې واورو ډېر مې زړه درد وکړي، قسم په خدای پر دې مسلمانانو مې هم زړه وسېزل سي. او دې زمانې ته وګورو چې دا زمانه کې څه رقم خلک پیدا سو، ډېر ارمانه ته ودرېږي. مه کوئ د خدای دپاره، موږ لمنې درته نه سو، قرآنونه درته نه سو چې سم سئ و خدای ته وګورئ، سم سئ. د الله تعالی یو داسې عذاب دی چې قسم په خدا کوم په ځان باندې پوه کړي، داسې عذاب دی په ځانونو والله بلاکه پوه کړي. ځکه وایي د الله تعالی لاټۍ چې ده هغه بې اوازه ده، اواز نه لري. پوکوي دې نه کله د الله تعالی پر چا باندې چې عذاب راځي بیا دا دعوت نور کوي چې عذاب در روان دی. د الله تعالی عذاب یو ډېر ناصافه دی،
نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي، د ګناهونو څخه ځان ساتل پکار دي. مکوئ خدای ته وګورئ، لمن درته نسو خواستې درته کوو، زارۍ درته کوو، زموږ ورونه یاست. بد افعال مکوئ، غلط افعال مکوئ. بیا خصوصا د ورېندارې و، د ورور و، د مور و، د پلار و، د ورور و، د زوی و، د بچیانو په خپل کور کې بیا غله مه جوړېږي. بیا خصوصا د همسایګانو د مه جوړېږي، او بیا عام مسلمان غله مه جوړېږي. د زناکارۍ په حیثیت، د غلا په حیثیت، د غیبت په حیثیت، د چغلخورۍ په حیثیت، په هېڅ حیثیت مسلمان ټول زموږ خپل دي، ټول زموږ سر و سترګې دي. هر ځای چې مسلمان دي، د مسلمان عزت کوئ، وسیله کوئ، او د مسلمان پر کور باندې چوکیداري کوئ، د بل جنګورئ، دشمن جنګورئ. نو په خپله باید د مسلمان و کور ته غله نه سو. خو بس الله تعالی دې رحم راباندې وکړي. مجلس راسه اوږدېږي. نو هغه خبرې پوښتنه تا کړې ده چې مطلب دغه زنا یې د ورېندارې سره کړې ده، آیا د دغه ورېندارې لور یعنې د ورور لور د ده د وزوی ته څنګه د نکاح لحاظه نکاح یې جایز ده. دا صرف وده ته هغه اصولو پرو حرام دي. دا زامنان چې کوم دي، زامنان ولونې، هغه نکاح جایز ده. خو بیا هم کتاب لیکلی دی، وایي ښه کار دا ده چې نکاح یې نه وکړي. فرض کوه دا سړی چې کوم سړی د یو ښځې سره زنا کړي، د لور نکاح یې د دغه سړي سره نه ده جایز، نه د دغه زوی سره بیا د دغه ښځې نکاح جایز ده. دا رقم پر دې باندې د دې پر زامنانو، پر بچیانو، پر منو، پر پلرو باندې دوی سره حرامېږي. پاتې سو د دوی اولاد هغه سره جایز دي. خو کتاب لیکلی دی، وایي بیا هم ښه کار دا دی چې دغه نکاح د زوی و د لور د نه سره وکړي. ولې هغه زاړه چې کوم رابطې دي هغه بیرته سره رانوي کېږي، سبا بیرته په دغه زناکارۍ او په دغه کار باندې دوی سره اخته کېږي. نو د دې ضرورت نشته. د زوی ته چې بل ځای کوزده ور وکړي، دله نه ورکوي، دا بیرته هغه زړې رابطې بیرته سره بحاله کېږي. نو کتاب دا رقم لیکلی دی چې دا رقم کار وشي، بس بیا دې دا نه کوي. نو دا دې نکاح دې نه کوي، بل ځای دې دا نکاح چې دا هغه وکړي، خو دالته دې نه کوي. جایز دی کې وکړي، جایز ده. او په دې شرط که چیرې دغه د ده د نطفې څخه د ده د منۍ څخه دغه کوچنی نه پیدا سوی، کوم چې د زنا ورسره کړې ده چې هغه د ده د نطفې او د ده د منۍ څخه نه پیدا سوی، بله انجلۍ چې هغه د خپل پلار څخه پیدا سوی، نو بیا هغه نکاح د دغه هلک سره